وقرا حیدری ناره بچو ته په کور کې ښایي چې بچی کوڅه کې ګرځي نو ناره حیدري لګوئ ستا د فوج ناره وه د بغض د وجې د فوج نه ووته دا د فوج ناره وه مخکې نه لاړ شي وګورئ د فوج ناره وه که نه ولې ووته د بغض د وجې ولې وایي د نورو صحابو ذکر هلک ټولو صحابو حضور مبارک فرمایي د جنگ خیبر ورته وایي سبا به زه هغه چاله ډنډه ورکوم چې د هغه په لاس باندې به خدای پاک فتحه کوي ابوبکر صدیق صاحب ورغلو واپس ناکام راغلو عمر فاروق صاحب ورغلو واپس ناکام راغلو نور صحابه ورغلو واپس ناکام راغلو حضور مبارک فرمایي چې چا نه رب راضي دی سبا به هغه لېږم چې د چا په لاس به فتحه کوي سبا به هغه لېږم هغه به فتحه راوړي وایي هر صحابي وایي چې سبا به ما لیږي هر صحابي په زړه کې دا دغه چې سبا به ما لیږي وایي چې کله سهار شو وایي حضور مبارک فرمایي عین علي چرته دی وایي علي مبارک سترګې پټې هغه ته اګر چشماشوب د سترګو بیماري وه ورته وایي رالو ودرېدو دا یو خبره دی چې د راز یو پټه غوندې د راز بله خبره هم ده ما نه هېره نه شي کولی هېرېږي ما نه هېرېږي وایي چې رالو حضور مبارک ورته لاړه مبارک په یو سترګه مرغلو په بل وایي دا د خدای د ګرمۍ او د یخنۍ نه بچ ساتي دا ټکې ورته یو ورځ مولا وایي د کور نه راوتېدو او ګرمي ده سخته ګرمي او ګرمې کپړې اچولي دي کور نه راوتو سخته ګرمي ده او ګرمې کپړې اچولي دي صحابو چې دا څنګه چل دی ګرمي دومره تپه شوه ګرمي ده او د ژمي جامې اچولي دي غږ یې ونه کړو چې وړه شو نو ګرمې کپړې یې کوزې او یخې جمع شو اوړي کې د جمع جامې اچولې جمع کې د اوړي نو دا صحابي پاتې نه شو خالو تپوس یې ته وکړو برباد داسې وجه ده چې اوړی شي نو د جمعې جامې اچوي او چې جمع شي د اوړي جامې اچوي وایي ته په فتح مکه کې راسره نه وي هغه خیبر کې حضور مبارک څه فرمایلي ما ته وایي دا خبره یې نه وکړه چې علي تا د خدای جمع د ګرمي او یخني دواړه لري وایي د کله نه چې ما ته حضور فرمایلي دي زما نه ګرمي کېږي او نه یخني نو یقین خو دومره مضبوط و په کله چې په کډ مبارک باندې پرېښو په مکه معظمه کې ډېر چاپېره دشمنان ناست دي کور د حضور مبارک دی کټ د حضور مبارک دی ای علي ته به د امانتونو سهار ورکړي زه د قاري صدیق وایي کله وایي څنګه هغه وایي ایک غار یاد رہا من کنتو مولا بھول گئے من کنتو مولا بھول گئے ایک غار یاد رہا غار حرا کې ابوبکر صدیق سے ورسره ورته یاد شو دې خلکو ته یاد دی ته دا وایم چې ټیک ده که نه هغه یې مینه کړې هغه هم یاده کړه چې علي کړې ده نو هغه هم یاد کړه علي ته ورته وایه که نه ته په خدای یقین کې خپل دې سني مولا ته وایه دې ګوني مولا ته وایه ګوني زه دې ته ګوني مولا دې ما ته چې په دې منبر ته کښېنې ته د علي ذکر ولې نه کوې ته به ورته ته ته ناره حیدري ولګې که نه تاسو به ناره تحقیق لګوي اوس ته یې تحقیق وکړي دا مقصد دا نه بغض دی د دې نه چې د مینې نه راوړي بغض دی د محبت نه وي ناره حیدري خو ګوره په اسمان کې فرشتو والي ده په ځمکه انسانانو والي ده تر ننه پورې والي ده او نن مونږ هم واله او تاسو ته ستاسو د قسم چې په بچو باندې په معصومانو هنو ته په کور کې یاد چې په کوڅه کې ګرځي که نه ناره دا ناره حیدري نه مني حضور مبارک یې سره مني چې ډېره مخوادي غواړي که نه حضور له سره مني په چې کله په علي خبره ودرېږي علي له سره نه مني بس دا ذکر دی ما خو تاسو ته دا ویلي که نه چې دی وایي که نه چې دا د صحابو سره دا غلط فکر دی زما د علي سره سلسله ده علي نه زما سلسله ده زه تاسو ته ښیم د قادري مبارکې سلسله ما سره پرته ده د چشتي صابري پرته ده چشتي نظامي پرته ده ټولې سلسلې تاسو ته زه خولی شم د علي نه دي ان تر دې چې نقشبند سلسله ګورې غوږونه کولو کوي دا هم د علي نه ده ښه دا خلک غلط فهمۍ کې پرېوتي دي دا یو صاحب لیکلي دي
چې زه په ویسه طریقه باندې په ویسه د خوب په ذریعه د ابوبکر صدیق صاحب ته وړم موږ پکې شک هغې په خبره کې شک نه کوو ولې چې هغې ته به خوب کې شوي هغه خدام لیکي دغه هم لیکلي خدای هم لیکلي نه نه وایي خبره کوم لږ خبره شک دی هغې شک دی چې د علي نه ده او که نه زه ورته ښیم د دامان باباجي صاحب سلسله ده ورشئ وګورئ نقشبند علي نه نی نو زما نه سر کټ کړي د شای نقشبند او پکې هغه شته دی هغه کوم صاحب چې وایي چې دا زه په ویسیا زما هغه پیر صاحب چې وو خواجه باقي بالله مجدد الفساني د هغه صاحب نوم دی هغه پیر صاحب چې وو خواجه باقي بالله صاحب وایي چې زه خپله سلسله علي ته بوځم پیر وایي زه خپله سلسله علي ته بوځم مرید وایي نه زه خپله سلسله صدیق اکبر ته دلته یېرېدلی دی که نه یاره پې راشي چې هغه خو اول خلیفه و په کار ده چې د اول خلیفه نه خو خامخا نو ګوره د راز سبق چې دی دا مولا ابوبکر صدیق صاحب ته نه دی ورکړی دا د راز سبق مولا علي مشکل کشا ته ورکړی دی چې دا د علي ته یې وویلې ای علي راشه وایي زما معن په کور کې دا زړه کې دا خیال تېر شو چې حضور مبارک خو ټول مونږ ته دین وښولو خو کوم حقیقي دین چې و نو هغې نه موږ خبر نه کړو کوم راز الهي و هغې نه خبر نه کړو نو دغه ټایم کې د معن خیال تېر شو په زړه کې وی علي راغو د حضور دربار ته وایي چې هلته کېناست حضور ته فرمایي یا رسول الله زړه کې مې دا خیال تېر شو وایي ښه وایي ما ته حضور او خدای پاک ویلي دي چې طالب وي طلب کوونکی وي او رازدار وي نو هغه ته دا علم ورکړه وایي را مخکې شئ ګوډي ګوډو سره نه وجنګوه لاس کې لاس راکړه د طریقت باید دلته نه ثابت شوی دی لاس کې لاس راکړه علي له کلمه ورتله که نه نو بیا دی ورته کومه کلمه خوله همدغه کلمې ورته وښوله چې لا اله الا الله وایي درې ځل به زه ویم علي شیر خدا صاحب ته وایي چې کوم پیر مرید بیعت کوي نو دی ورته بل څه نه وایي ګورې دی ورته همدغه کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله درې ځل دا کلمه وایي پیر او بیا مرید ته وایي دا ته ووایه اوس بیا مرید دا کلمه شروع کړي نو بیا حضرت مولا علي مشکل کشا صاحب ته ویلي حضور مبارک چې دا کلمه لاړ شه کښېنه او پخه کړه او چې څوک تا ته رانږدې شو دا د زړه راز وله ورکړه نو هغه د زړه راز په دې کلمه دا کلمه خو ما ته ګوره مور خلکو ته بغې کېښه خو کومه د طریقت څه شی دی حقیقت څه شی دی معرفت څه شی دی د الله پہچان دا هغې دپاره چې دا کلمه ته صرف وپېژنې کلمه کې دوه جزه دي لا اله الا الله محمد رسول الله بس صرف د دې د شرک باندې تاسو پوهېږم یئ دې کې ډېر خلک پوهېږي او ډېر چې کوم دی نه پوهېږي نو زه ورته دا دې کلمه کې لا اله الا الله محمد رسول الله ښکاري خو دوه که نه بس همدقه چې چا ووایي چې دا دوه دي د شرکو که چېرې دا وویلې چې لا اله الا الله محمد رسول دا یو دی بس دې د شرک نه ووتې بس شرک ملک نشته دی دا ګوره غلطې خبرې دي چې قبر دې ښکل کړو نو شرک دی او د پیر لاس دې ښکل کړو نو شرک دی مور خپې دې ښکل کړي نو شرک دی د دې صرف مقصد یې صرف دی چې تاسو کې ترار راولي شرک دوه منستل دي لا اله الا الله محمد رسول الله دا دوه منستل که چېرې دا وایي دا کلمې توحید د معنه د دې دا ده چې یوه کلمه ده کلمې توحید ده دوه نه دي دا جز یو دی دا یو کلمه ده دوه نه دي تا ته به ښکاري ګور سترګې ستا دوه دي لیدل په یو کې مقصد یې دا دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله یو دی دا دوه نه دي ما ته وګوره دې قوالۍ کې وختي ما درته ویلي چې قوالۍ کې دغه وی په عرش باندې بغیر جسمه وي نو الله وي جسم در سره نو په عرش کې جسم نو نو الله په فرش کې جسم سره راغو نو سایه نه وه څه نه و سوری نو د حضور سوری نو سایه نه وه بس د دې نه پته ولګېده چې هماغه ذات دی راکوز شوی دی جسم محمد صورت محمد کې تر 60 برس په مدینه شریف کې ګرځېده صحابو حدیثونه وګورئ دا راز خبرې دي دا وایي ما د بعضې وایي د راز خبرې به نه کې 60 به دې څوک پرېږي ما ورته وایي زه هغه چا ته کوم چې هغه د رازداري د غوث علي شاه صاحب یو کتاب لیکلی دی ما ته چا وایي چې دا کتاب کې خو تا ټول رازونه لیکلي دي رازونه خو څوک نشي لیکلی وایي ما ورته وایي چې دا کتاب 50 زره ځله هغه ووایي
او اگر په رازونو نه پوهېږي هغه ته الله پاک سینه نیک ولکړي هغه په دې راز د سره پوهېږي نو یو زر ځلې دا کتاب ووایي نو د هر چا د عقل موافق زه خو دلته داسې بعضې خبر وکړم بعضې به وایي یار داسې لیونی دی ټیک ته لیونی یم د یار مینې لیونی کړم که څوک راپسې څه وایي او خیر دی تصدیق دې کوي خپل دغه دي د زړه خبره دې برقراره کړي او ځان له دې تصدیق وکړي بیا د کفر فتوا لګوي چې په ما باندې د چا نه څه کار شته دی نه ما سره د چا څه لار شته دی د خپلې سلسلې ذکر کومه د خپلې سلسلې تایید کومه د خپلې سلسلې دفاع کومه په خپله نه کومه هغوی را باندې کوي ځکه دا ذکر ما ته وګوره فضلګل صاحب جرأت دی چې خولې نه به جبر وباسي او څه به ووایي نه خو ولا علم شته دی نه ګورې زه پراپر مولا یم او نه عالم یم نه ماله سبق راځي نه قرآن شریف راځي خو داسې چې راته لیکلي دي دې باندې خپله نوم لیکلی دی دا ختم کړی دی او به دغه ذکر دی دغه ختم دی دا ختم اوس کوو دي نه پس ته بیا جشن عید میلاد النبي په باره کې دا کیک راغلی دی ما نه ټیم ضایع خو نه دی ځکه چې د یار خبرې مې بل څه مې ویلي نه دي ضایع زه ورته نه شم ویلی او ذکر محبوب مې کړی دی ذکر محبوب به رستم کوو خو ساز سره به دی کوي ساز سره به دا ګل ملنګ صاحب راغلی او دی ځان سره لیاقت صاحب راوستی دی بس چې لیاقت دې راوستی دی بس او که نو یې ساز باندې پوه شي ساز اواز باندې هسې څوک نه پوهېږي ساز باندې روح پوهېږي داود علیه السلام د دهن مبارک نه به اواز راوتو د ساز و هغې باندې به مرغان به ورته کېناستې لا به تړپېدل که انسانان به ورته کېناستې لا به تړکېدل جړېدل به چغې به والې لوی او وایي هغه مجلس نه به جنازې وتې شپږ اته جنازې به روزانه د هغه د جنازې مجلس و خپل نه وتلی مرغان به را پرېواته د پاس نه اول به یې ورسره ذکر کاوه او بس اخر به بس مالته مرغه بالته شهید شو ما ته وګوره بس یې ساز ځان پوهېږي بس دا ختم شریف کوو او نعت خواني بیا کوو بسم الله الرحمن الرحیم